أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. سورہ بقرے پڑھنبنی پنځو آیاتونو کې الله رب العزت د هغه مؤمنانو ذکر وکړو چې هغه په جبه سره په ظاهر او باطن دواړه باندې صحیح او خالص مخلص مسلمانان، او بیا په دې دوو آیاتونو کې الله رب العزت ته هغه سوچه کافرانو ذکر وکړو چې هغه په ظاهر او په باطن په دواړو سره کوم دي کافرانو. اوس په دې 14 آیاتونو کې د هغه کافرانو ذکر را روان دي چې هغه خو په ظاهر کې اسلام راوړی وو، اسلام چې کوم دی ظاهر او چې موږ مسلمانان یو، خو په زړه کې داغي کفر او نفاق د شریعت په اصطلاح کې د څه کستا چې هغه په زړه کې کفر وي او په جبه داغه اسلام وي او خپل کفر چې کوم دی پټي دی ته منافق ویل شي. د منافق تعریف دا تفسیر حازن کړی دی، هغه وی چې منافق هغه چاته ویل شي چې په جبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي او په ځل کې د هغې نه انکار کوي. تفسیر حازن وی چې منافق هغه چاته ویل شي چې په جبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي او په ځل کې د خپل کوم داوی چې کړي د دې داوی نه په ځل کې انکار کوي، دې ته چې کوم نه منافق ویل شي. او تفسیر ابن کثیر وی چې منافق هغه چاته ویل شي چې هغه اظهار د خیر کوي، د خیر د خبرې اظهار کوي او په ځل کې د شر پروتي. نو خیر څه ته ویل شي؟ خیر ایمان او اسلام ته ویل شي. چې په جبه باندې د خیر اظهار کوي، خپل اسلام ظاهري، خپل ایمان ظاهري، او په ځل کې شر پروت وي، دنه شر نه مراد کفر دی، په ځل کې کفر وي، دې سړي ته کوم نه منافق ویل شي. قرآن مجید کې چې په کومو سوراتونو کې د منافقینو ذکر راغلی دی او د دېغه خباستونه ذکر کړي دي، نو هغه اکثر په مدني آیاتونو کې راغلي، اکثر نه چې بلکې ټول په مدني آیاتونو کې سوراتونو کې د دې چې کوم دي ذکر راغلي دي. ځکه مکه مکرمه کې چې کوم دي منافقان نو، مکه مکرمه کې د مسلمانانو غلبه لا نه و، نو منافقان پکې نو، بلکې داسې خلک پکې وو چې د هغې په زړه کې ایمان وو، خو د کافرانو د زور او د غلبې د وجې خپل ایمان نه ظاهرو، زړه کې دنه ایمان او په خوله باندې د ایمان هغه اظهار د خلکو مخکې نه کو، داسې خلک پکې وو. خو په مکه مکرمه کې داسې خلک نو چې د هغې په زړه کې کفر او په جواب باندې اسلام ظاهرو. ولې چې مکه مکرمه کې مسلمانانو ته دومره لویه غلبه نه حاصله شوې، نو د دې وجې په مکه مکرمه کې منافقان نو، هلته ټول یا سوچه مسلمانانو او یا چې کوم دی کافران. او که په کومو سورتونو کې مکی سورتونو کې د منافقانو ذکر راغلی دی، نو ټیک دغه سورت په د دې ډېره حصه مکی وي، خو چې په کوم ځای کې د منافقانو ذکر راغلی دی نو دغه مدني. ځکه مدینه منوره کې منافقان ابتدا څنګه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت کو د مکې نه مدینه منوره ته، نو چې کله هلته کې هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې د انصارو دوه ډلې موجود وي، یو ته به اوس وي او بل ته به حضرت وي. دا دوه ډلې د انصارو وي، او دویم د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روانو، د بوتانو عبادت پې کو، شرک کې اخته وو. او په دغه مدینه منوره کې د یهودیانو د اهل کتابو درې ډلې موجود وي، درې قبیلې وي، یو بنو قینقاع، یو بنو نذیر او یو بنو قریظه. نو د بنو قینقاع تعلق دا د حضرت سره و، بنو قینقاع د حضرت د مشرکینو دا کومه قبیله چې د دې سره دوستانه تعلق و، او د بنو نذیر او د بنو قریظه دا د اوس قبیله سره دوستانه تعلقات. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نملک غونډه کې مخکې دې ټولو دا فیصله کړې وه چې موږ به عبد الله ابن ابی ابن سلول دا د مدینه منورې مشر او سردار او بادشاه جوړ، دا فیصله دی کړې وه. چونکې دې په خپله د حضرت د قبیلې نه و، او د حضرت د قبیلې دا د بنو قینقاع سره تعلق او د اوس د دې د بنو نذیر او بنو قریظه سره تعلق، نو په ټوله مدینه منوره کې د دې راجو، نو دوی دا فیصله کړې وه چې د عبد الله ابن ابی ابن سلول دی به مونږه د مدینې منورې مشر جوړو.
خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینه منوره ته نو د اوس او د حضرت نه ډیر خوش قسمت خلک رالل او ایمان قبول کو او د يهوديانو د قبیلونو بنو نذیر بنو قنقاع بنو قریظه د دین سره لږ غوند کسان لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه اسې لږ چن کسانو چې کوم د اسلام قبول نو چې کله دی اسلام قبول کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت کو نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول په ځای باندې هغه پرې خودو او مشری او بادشاہي د مدینه منوره انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه نو عبد الله ابن ابی ابن سلول چې نو دغه نبی علیه السلام مشری واغسته نو به دا مشری خود دغه خو چې نبی علیه السلام هجرت کو خلق مسلمانان شنو غي په خپل خوخه باندې نبی علیه السلام د خپل مدینه منوره مشر جوړ کو بادشاہي جوړ کو نو د هغه وخت نه پزړه کې د مسلمانانو سره د اسلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض او حسد پیدا شو خو بیا هم بلا خپل منافقت نو شروع کړي ولې چې د مسلمانانو لا زور نو خو چې کله جنگ بدر وشو او په جنگ بدر کې مسلمانانو ته الله رب العزت کامیابی ورکړه فتح ورکړه نو د چې کوم د زړه کې سوچ وکړي چې مسلمانان خو مخ په وړاندې باندې روان دي نو کو زه په خپل کفر باندې برقرار پاتې شمه نو دا مسلمانان به سبا زما سره جنگ کوي دی به ما وجني دی به زما مال چې کوم دی هغه د مالی غنیمت په شکل کې اخلي نو دغه سوچ د وجنه د چې کوم دی په ظاهر کې د ایمان اقرار وکړو پس لګیدل نه کفر صرف د ایمان اقرار په جواب باندې وکړو چې زه مسلمان شوم اعلان یې غي ته وکړ چې زه مسلمان شوم ما ایمان راوړو خو پس لګیدل نه کفر نو دا خبره چلیدا ډیر کسان د اهل کتابونه په د نقشه قدم باندې روان شو د سره مرګري شو هغه هم په خله باندې ایمان او ځل کې د نچ کم د کفر پروت دا یو مضبوطه ډله جوړه شوله او دی بیا ورستو مسلمانانو د ډیر لوی تکلیفونه رسو او تکلیف په د ذکر رسو چې ښکارا کافر نه غزان بچ کول آسان وي او دا منافقان دا خو مسلمانانو کې خالت منته د مسلمانانو سره منځونه کول د دې سره به یو ځای ناس پاسو دې سره به کوم دي خوراکونه کول د مسلمانانو په مجلسونو کې د نبی علیه السلام په مجلس کې منافقان ناسو نو د دین راس هغه چې کوم دی پټول دا چې کوم دی مشکل د دین ځان ساتل مشکل نو د دین ځان ساتل مشکل وو او ضرر د دې خلکو ډیر زیاتو زګه غرازونه به دې مخه ته پاش کول نو د دې وجنه د کافرانو ځان ساتل اسانو او هغه د دې پر ازونو باندې خبرېدل نه او د منافقانو ځان ساتل په دې وجه ګرام چې دې په مجلسونو کې بناسو او مسلمانانو دې ته سویلم نشو ځکه چې په ظاهر کې هودي خپل اسلام ښکارا کو نو د دې وجه نه د خلکو نه ځان ساتل ډیر زیات ګرانو د دې مثال د نستونی د مارو یا د اجرتیو چې سړی د خپل دشمن هم مخامخ پیژني د زما دشمن دی هغه نه ځانو ساتي خو چې بل چا څوک پیسې ورکړي هغه څوک څه پیژني د زما دشمن نو دک کرنګ د دې خلکو پټه دشمنی به کوله او ښکارا به چې کوم د اسلام چغه وخلې نو د دې وجه نه د ښکارو کافرانو ذکر دا په 2 آیاتونو کې شوی دی او د دې منافقینو ذکر دا په 14 آیاتونو کې راغلی ذکر چې د دې ضرر هم ډیر زیات او د دې ځان ساتل دا چې کوم دی مشکل نو د دې نه چې کوم دی د دې بنیاد کې خودلې شوی دی اوس منافق دا په 2 قسمه باندې موږ هم به دا تعریف وکړو چې هغه ته منافق ویل شي چې هغه په جبه باندې د ایمان اقرار کوي او په ځل کې دنه چې کوم دی هغه ایمان نه انکار کوي کوم داوی چې کړی وي هغه نه انکار کوي یا د خیر چې کوم دی اظهار کوي او په ځل کې دنه شر پروتي کفر پروتي دا هم د منافق تعریف کوو د 2 قسمونه دي یو ته اعتقادي منافق ویل شي او یو ته عملی منافق ویل شي اعتقادي منافق دې ته ویل شي چې د په ځل کې دنه کفر دی یا د اسلام چې کوم اهم عقیدې دي ضروری عقاید دي د اسلام دا غي کې د یوې عقیدې نه انکار کوي یا د ټول اسلام نه په ځل کې انکار کوي او په جواب باندې خلکو د خپل مسلمانی ظاهري دا اعتقادي کافر دی او دا اعتقادي منافق دی او د درجه د کافرانو نه هم لاندې ده الله فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقین به بشک دي د جهنم د ټولو نه په لاندې درجه کې زګه د دې نزان ساتلو مشکلو او د دې چې کوم دی ضرر هم ډیر زیاتو نو د دې درجه چې کوم دی په جهنم کې د کافرانو نه هم لاندې ده دویم چې کوم دی عملی منافق دی عملی منافق دی ته وي چې د زړه نه د اسلام چې څومره ضروری عقاید دی هغه د زړه نه مني اسلام د زړه نه مني او په خله باندې هغه اقرار هم کوي خو دې صرف عمل د منافقانو په شان دي کوي لکه څنګه لکه حدیث پاک کې نبی علیه السلام بعضی نشانې د منافق خود دي او حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان نبی علیه السلام فرمایي چې 3 نښې د منافق دي چې کله دې خبره کوي دې به دروغ
او چې کله دی واده وکړي د چا سره نو دغه وعدې خلاف ورزي دي کی واده نه پوره کوي او چې کله د سره امانت کې خودلی شي نو دی په هغه امانت کې خیانت کوي او په یو بل حدیث کې نبی علیه السلام څلور نښې ښودي دي چې کله د چا سره جنګ شي نو کنزل کوي نو دا هم د منافق نښه ده. نو کو یو سړی دروغ وي حدیث پاک کې راځي چې په خوله باندې یو پیره دروغ وي نو د خولې سره خواته فرشتې مقرري درود شریف رسی سبحان الله رسی الحمدلله رسی نو هغه فرشته د دې انسان نه کوم انسان یو دروغ وي د دې خولې نه دومره ښه بدبويي چې دا فرشته یو میل دنه لري وتخت نو دا د منافق عادت ته کو دا چا کې د دین اوسات نو کو یو سړی دروغجن دی نو د عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی د منافق ته چې کوم دی کافر نشي ویلي البته ډیر غټ ګناګار دی دغه رنګ یو کس ته امانت کې خیانت کوي نو دا عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی ځکه چې ایمان شته دی خو عمل له منافقانو په شان دی کوي نو دی کافر نه دی خو دی ډیر لوی ګناګار دی ډیر لوی ګناه کوي دغه رنګ یو کس وعده خلافي کوي وعده وکي هغه وعده بیا ماتي وعده پوره کوي نه نو دا کس عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی د باندې د کفر فتوا څوک نشي لګوي دی کافر نه دی خو البته ډیر لوی ګناګار دی نو دا د منافقو دا چې کوم دي دوه قسمونه شي یو اعتقادي منافق نو په دې دور کې اعتقادي منافق نشته دي البته عملی منافقان شته دي نو چې بچا کې دا عملونه موجود دي نو د دې خبره چې کوم دي ځان اوساتو نو الله رب العزت په دې دوه آیاتونو رومبنو کې دغه منافقینو چې کوم دي څه خصلتونه ذکر کړل الله پاک فرمایي ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي یقولو چې دوی وایي آمنا من ایمان راوړل بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې وما هم او الله پاک وي ندي دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي دا ایمان راوړونکي ندي نو ګور هغه په خپل باندې موږ ایمان راوړې دي او الله پاک وي دي ایمان راوړونکي ندي ودا ولې ودا زګه چې په دې يهودو کې په دې منافقینو کې اکثر يهوديان اکثر زیات پکې اکثریت پکې د يهوديانو نو دی خو الله منو ورځ د آخرت امنا لا ځکه تورات منو نو دی ورځ د آخرت امنا لا الله منو خو چې الله وی دی ایمان راوړونکي نه دی مطلب دا دی چې دی د خپل خواهش مطابق منل بلکې دی دا مکیده وا دی به شرک هم کو او دی هم مکیده وا چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ بل لږ زمانه د بر جهنم ته بوزي واپس خو به راو بس نو دلته کې الله رب العزت چې دی ایمان راوړونکي نه دی نو د الله مطلوب او مقصود کوم ایمان دی هغه ایمان دی چې هغه ستاسو د خواهش مطابق نه بلکې څنګه چې الله وی چې هغه شان دی ایمان راوړه او انسان هغه شان دی ایمان راوړي دک کس مؤمن دی د نور مؤمنان دی نو الله پاک وی وما هم بمؤمنین دوی ایمان راوړونکي نه دي بل آیات کې الله رب العزت فرمایي یخادعون الله دی دوګه کې د الله سره والذین دها کسانو سره آمنو چې ایمان راوړل وما يخدعون او دوی دوکه نشي کولی حال دا دی چې دوی دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او الله پاک وی ودی چې کوم دی نه پوي نو ګوره دلته کې دوکه خو د هغه چا سره کیږي دوکه د هغه چا سره کیږي چې څوک په ټولو حالاتو باندې نه وي خبر دوکه د هغه چا سره کیږي چې څوک چې کوم دی په ټولو حالاتو باندې نوی خبر نو الله رب العزت خو په ټولو حالاتو باندې خبر دی نو دلته کې الله پاک فرمایي جو یخادعون الله دې الله سره دوکه کوي نو دلته کې بعضی مفسرین وایي نه دې الله سره دوکه نه کوي دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوکه کوي دی خو د الله سره دوکه نشو کولای او نه دې الله سره دوکه کوله دی خو د نبی علیه السلام او د مسلمانانو سره دوکه کوله نو دلته کې د نبی علیه السلام عظمت تر اشاره ده چې څوک د نبی علیه السلام سره دوکه کی په حقیقت کې دا د الله سره دوکه کی په حقیقت کې دا د الله سره دوکه کی لکه د حکومت یو نماینده سو حکومت راولېږي او هغه نماینده سره څوک دوکه وکي نو خلک وی حکومت دوکه کو حکومت سره دوکه وکړه دا د نماینده سره دوکه نه د حکومت سره دوکه کړل نو دک شان الله رب العزت حاکم اعلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خلیفہ دی او د الله رب العزت چې کوم دی نماینده دی نو چې څوک د نبی علیه السلام سره دوکه کوي نو الله فرمایي چې په حقیقت کې دا زما سره دوکه ده د نبی علیه السلام سره دوکه نه ده او بعضی وایي چې نه دلته کې دا لفظ د الله چې کوم دی یخادعون الله کې دا لفظ د الله چې دی د کلام د خپلوالي د بار راوړي دی د کلام د خپلوالي د بار راوړي د الله سره دوکه مراد نه ده
بلکې صرف د مسلمانانو سره دوکه مراد ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دوکه مراد ده. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړل. نو الله پاک فرمایي چې وما یخدعون او حال دا دی چې دوی دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره دوکه کوي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي. دې مثال داسې دی یو کس وي هغه چې کوم دی زکات په ډېر زیات ووړېدو نو دغه پیسو نه بیا زړه نه کېدو. چې د پیسو نه زړه نه کېدو نو په دا منګي کې پیسې واچولې او د پیسو د پاسه دانې واچولې. چې دانې واچولې جومات کې امام صاحب راوړي امام صاحب دا زکات مې تعالی راوړې دا ځان سره قبول کزان نو هغه قبول کو. نو مسله دا ده چې زکات ته چاله ورکړي نو هغه به ډومبه مالک جوړای اسی ته زکات نشو ورکولې په واکه دی به مالک جوړیږي الله به سره زکات ادا کیږي. هغه سړی او خيارو په مسله باندې پویو نو ورته امام صاحب ځان ته قبول کړي هغه واغستو هغه منګي هغه قبول کو ملک به هغه ثابت شو. نو بیا ورته امام صاحب وتا خو د زکات قبول کو ودا خو د 100 روپو دانې ونی دي ودا سکارو کا 100 روپے بدل درګما ادا غون منګي سره دانو مال راک نو لاندې هو په ډېر شي پیسې اچولې وي نو هغه منګي ته په 100 روپے باندې واغستو. چې کور ته راغ نو خپل بیبي ته وی چې ام الایاذ بالله الله دوکا کو او ام مولا دوکا کو. نا بیبي ورته وی نه دی الله دوکا کړی دی نه دی مولا دوکا کړی خپل ځان دی دوکا کړی. نو حقیقت کې دی منافقین دی ظاهر کې دا خبره کوله چې موږ چې کوم مسلمانانو ته دوکا ورکړه خو دوی مسلمانانو ته دوکا نه دا ورکړي چاته دوکا ورکړه خپل ځانونو ته دوکا ورکړه. بل ځکه سورې نساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی د الله سره دوکا وکړه الله به دوی سره دوکا وکړي. نو الله چې سره دوکې نه کوي خو د دوکې نه مراد څه دی دلته کې چې الله به دی له دې دوکې سزا ورکړي. الله پاک جل جلاله به د منافقینو له دې دوکې سزا ورکړي. نو وما يخدعون حال دا چې دوی دوکه نشي کولی الا انفسهم دوی د خپل ځانونو سره دوکه کوي ځکه چې د الله سره خو نشي کولی الله نه خو یو څه پټ نه دی. د نبی علیه السلام سره نشي کولی ځکه نبی علیه السلام به الله رب العزت د وحی په ذریعہ باندې خبرو دغه رنګ مسلمانانو سره به هم نشو کولی. مسلمانان به نبی علیه السلام خبرول چې دې کار کې تاسو چې کوم دې شر دی ته مور نږدې کېږي. لکه منافقانو به یو پروګرام جوړ کوم منصوبه به جوړ کړه د مسلمانانو د خرابولو لپاره نو الله به وحی راوړي نبی علیه السلام به خبر کو. نبی علیه السلام خپل ملګری چې کوم دې صحابه خبر کړ نو دین الله ته دوکه ورکول شو نه رسول الله مبارک ته دوکه ورکول شو نه مسلمانانو ته دوکه ورکول شو دې سره خپل ځان ته دوکه ورک. یو د دې مثال ویته چې یو کس چې کوم دې بیماری او ډېر سخت بیماری دی ډاکټر لنیسی او د کور خلک مشوره وکړي چې دا سړی خو ډاکټر لنیس به زوري بوزي ټول کور والا راغون شي او په زور باندې دی په ګاډي کې کینې ډاکټر لای بوزي اده د ډاکټر وی تعالی څه چللې پسړه د دلشت دی وی نشته په سر د دلشت دی وی نشته او د ډېر خطرناک مرض او دی خپل مرض د ډاکټر نه پټي هغه وستا پړه د دی وړم پړه باندې مدر نشته نو ته ولې مال راغلی دی ورته وی چې خلکو په زور راوستي او چې دې کله بار راوځي د خپل ملګرو ته دا څنګه ډاکټر ما خو ډاکټر دوکا کو هغه زما مرض معلوم نه کو ما ته ټول دروغ هغه مې دوکا کې واچو نو دا خلک ورته وی ته دې دوکان کو خپل ځان دې دوکا کو لګروستو ګوره ته دې مرض نه خپل باندې چې کوم دې خبي مار شي یا به کوم دې مر شي او کو ته ته خپل مرض دې ورته ویلې وی دا خبره دې پټکړې نه وینو شاید چې ست علاج شي نو دک شان دې کس خپل ځان دوکا کړی دی نو دغه رنګي د منافقینو نه الله له دوکا ورګلدا نه رسول الله مبارک له دوکا ورګلدا نه مسلمانانو له دوکا ورګلدا دي چې له دوکا ورګلدا دي خپل ځانونو له دوکا ورګلدا نو دیګ الله فرمای ومن الناس او بعض د خلقنا منها سوکتی یقولو چې دوی وای آمنا من ایمان راوړل بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې وما هم او ندی دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي دا ایماندار خلق نه دي یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله پاک سره والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړل دي مؤمنان دي وما يخدعون او حال دا چې دوی دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دوی نه پوهیږي دوی کې شعور نشته. الله دې عمل کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای دې درس کې زموږ څومره غلطۍ کوتاهۍ شوي الله موږ ته معاف کړي الله موږ له صحیح ترجمه تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي
الہ العالمین کمزوری او ضعیفان یو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کې الله په ټول امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رحمېږي الله مو سره د رحم او د کرم او د احسان معامله او فرمایي الہ العالمین مو ټول ملګرو د قران په او سمجھ راکړي الله په دې قران باندې مو ټول ملګرو د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین د څومره ملګری راځي الہ العالمین مو ډیر کمزوري یو خدای د قران د برکت دوی د چکم دي خیرونه ورکي الله جوړې د خیرونو نه ډکېږي الہ العالمین دې ملګری کې څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کی الله څومره قرضداري قرضونه ختم کی الله څومره بیمارانی یا د دې په کورونو کې بیماری یا نور څومره بیماری الله ټول ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکي الہ العالمین ټول پریشانه ختم کی الہ العالمین زموږ ټول دیندار او قران خانه کی الله دنیا آخرت کې موږ ټول له کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکي د دیندارۍ ژوند راکي الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د رسوای د ژوند موږ ټول مسلمانان بچ وساتي الله زموږ مال جان وختانو تحصیلونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو بچ وساتي الله زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي الہ العالمین زموږ ماشومان دیندار کړي الله زموږ ځوانان دیندار کړي زموږ زنانه نارینه دیندار کړي مشرانو د عزت ژوند ورکړي الہ العالمین په زنانو د حیا د عزت صادرونه راواچي الله خاتمي زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره زموږ د ټولو مسلمانانو په جبه دا کلمه چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی